زما معززو مسلمانانو د قربانۍ ډیر فضایل دي. په هغې کې یو فضیلت دا دی چې قرباني دا په ټولو عملونو کې الله ته ډیر محبوب عمل دی. د غټ اختر په ورځ باندې دا عمل کیږي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر. د غټ اختر په ورځ د نبي آدم په اعمالو کې بل هیڅ عمل داسې نشته دی احب الى الله من احراق الدم، چې هغه الله ته د وینې تویولو نه ډیر محبوب وي. یعنی د غټ اختر په ورځ الله جل جلاله ته بهترین عمل قرباني کول دي. انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واضلالها. او د قربانۍ څاروی به د قیامت په ورځ د خپلو ښکرونو، ویښتانو، د سومونو، د خپو نوکانو سره پوره راشي. وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض. او د قربانۍ وینه ځمکې ته د رسېدو نه مخکې د الله جل جلاله په دربار کې مقبولیت مقام ته رسیږي. فطیبوا بها نفسا، پس ای بندګانو تاسو په دې سره خپل ځانونه خوشحاله کړئ. یعنی په پوره خوشحالۍ سره قرباني وکړئ. او بلا خبره دا ده چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام یادګار دی. د دې د هر ویښته په عوض کې انسان ته نیکۍ میلاویږي. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نام صحابه کرامو دا پوښتنه وکړه: یا رسول الله ما هذه الاضاحی؟ اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، د دې قربانیانو حقیقت او تاریخ څه شی دی؟ نبی علیه السلام فرمایل: سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه ده. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې مونږ بیا عرض وکړو: فما لنا فیها یا رسول الله؟ اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، زمونږ د پاره پدې کې څه اجر دی؟ نبی علیه السلام فرمایل: بكل شعرة حسنه. د څاروي د هر ویښته په عوض کې یو نیکي ده چې دا به ستاسو په عمل نامه کې لیکلی شي. صحابه کرام فرمایي مونږ بیا عرض وکړو: فالصوف یا رسول الله، ای د الله رسوله آیا د وړۍ هم دغه حساب دی؟ یعنی د هرې وړۍ په عوض کې به هم یو نیکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: بكل شعرة من الصوف حسنه. او د وړۍ د هر ویښته په عوض کې به هم یو نیکي میلاویږي. نو مسلمانانو له پکار دي چې سوچ وکړي چې دا به څومره نیکیانې او دا به څومره انسان ته میلاویږي. دې وجې نه زما معززو مسلمانانو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په غنیه کې دا خبره ذکر کړې ده چې داود علیه السلام الله رب العزت ته عرض وکړو: الهی ما ثواب من ضحى من امت محمد صلی الله علیه وسلم. اے د محمد صلی الله علیه وسلم، اے الله د محمد صلی الله علیه وسلم یو امتی چې قربانی وکړي نو د هغې څومره ثواب دی؟ الله جل جلاله ورته فرمایل: ثوابه ان اعطيه بكل شعرة على جسدها 10 حسنات. د نبی علیه السلام د امتی د قربانۍ ثواب دا دی چې د قربانۍ څاروي په بدن باندې چې څومره ویښتان دي، زه هغه ته د دې هر ویښته په عوض کې 10 نیکۍ ورکوم. الله وامحو عنه 10 السیئات. او د دې په بدله کې چې کوم دی هغه
لس ګناهونه د دې هغه چې کوم دی بل نمبر به راتلو نو د اوښان به د یو بل نه مخکې کېده